أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. دازي بھائی سورة الأنبياء 21 نمبر آیات. أم اتخذوا ايدي خلقني ولدي آلهة خدایان من الأرض رزمك ليسينا هم ينشرون چاغیدم دوباره ژوندي کول وکي. دا هم رد دی د شرک او هم زجر د مشرکانو ته چې هغه مشرکانو ته چې کوم د ځمکې د حصې نه خدایان نیولي دي، یعنې ګټې بوتان قبرونه ونې دې ته یې خدایان ویلي دي او د هغې بندګي شروع کړې ده. نو د دغه مشرکانو بېوقفتیا بډایه کول دي چې د الله تعالی نه بغیر هېڅوک هم د اله جوړېدی نه شي، د خدای صفت نه لري. لیکن په تیره باندې د ځمکې مخلوقات چې هغه ډېر زیات عاجز او کمزوري مخلوقات دي، بیا هغه چې کم خبرې هم نشي کولی او لیدل کتل هم نشي کولی، لکه مړي او بوتان د هغې بندګي کوي. نو الله تعالی وایي ام اتخذوا ایدي نیولي دي آلهة خدایان من الارض د ځمکې نه هم ينشرون چې هغوی دې دوباره ژوندي کول وکړي. داسې خدایان یې نیولي دي، همداسې نه ده، بلکې دوی حد درجه بېوقوفه دي، د هېڅ نه خبر نه دي، هسې بندګي کوي. لو کان فیهما آلهة کبه پر ځمکې او اسمانونو کې آلهة ډېر خدایان الا الله بغیر د الله نه لفسدتا، نو پس وران شوی به ځمکه او د اسمانونو نظام، ځمکه او اسمانونو نظام به ختم شوی، ځمکه او اسمان بیا نه وي. د دې حاصل دا دی که فرض کا ځمکه او اسمانونو به د کائناتو کې د یو خدای نه علاوه نور خدایانو هم شراکت او تصرف وي، نو د ځمکې او د اسمانونو نظام باقي نه پاتې کېدو، ورانېدو. څنګه ورانېدو؟ ګوره ځمکه او اسمانونه جوړ شوي دي، نو په دې کې به ته دا یاد داسې وي چې دواړو خدایانو په شریکه جوړ کړي دي، داسې به وي ډېرو خدایانو په شریکه جوړ کړي دي. نو چې کله ته شریکه دعوت وکړله، نو په دې کې دا خبره راوتله چې یو خدای د بل خدای مرستې ته محتاج و ځمکه او اسمانونو کې، نو ځکه شراکت کړی دی. او مخکې موږ ویلي ده چې خدای وایي دی ته د هېچ چا محتاج به نه وي، الله الصمد، الله بې حاجته دی. چې کله د بل چا د مرستې محتاج شو، دا صفت د علامات د مخلوق دي، دا خالق نشي کېدی. خلک په شراکت سره هم نشو پیدا کولی. شراکت نظام د اله باره کې سمون نه خوري، مخلوق کې سمون خوري، د اله باره کې نه خوري. یا به داسې وي چې خدایان ډېر دي، خو ځمکې او اسمانونو نظام یو کس پیدا کړو، نور به یې کار ونه کړو. نو چې کله ځمکه او اسمانونو خالق یو شو، خدایان بیا هم ډېر دي، دغه نور خدایتوب عبث پاتې شو، څه پیدا ورکړه؟ هېڅ پیدا ونه شو، ځکه چې څه شی پیدا نه کړه، څه شی پیدا کولی نه شي، نو بیا د هغې د خدایتوب هغه بنیاد څه شی شو؟ څنګه خدای شو؟ دغه خبره هم سمون نه خوري. نو پته ولګېدله چې پر ځمکه او اسمانونو کې ډېر خدایان نشته، او کوي نو علامه به دا وي چې بس د ځمکې او اسمانونو نظام به وران شوی وي. دې ځای کې یو سوال بل شته چې د علم کلام کتابونو تفصیلي جوابونه ذکر کړي دي. هغه دا د ځمکې او اسمانونو خالق دی یو شي، او بیا د باقي دي ورسره مشاورین شي، مشوره کوونکي شي، یعنې په مشوره دې کار چلولی. نو بیا ما اقض الجواب شو چې اوس دې ذکر کې جواب دا دی چې اله دې ته وایي چې د هېڅ چا محتاج به نه وي. دې ذکر کې موږ تپوس کوو چې دا اله به د خدایان مشورې ته محتاج کړو چې مشوره به یې کولې. اله دې ته وایي د هېڅ یو قانون پابندي او په هغې باندې لازمي نه وي، د هېڅ قانون پابندي پرې نه وي. فعال لما یورید، چې څه اراده لري هغه به کوي او څه پرې تپوس نه کوي، او د یو قانون نظام پابند به نه وي. د نظام او د قانون پابند دي، تپوس دې کېږي، دا مخلوقات دي، د خالق نشي کېدی. نو اوس دې ذکر کې تپوس سوال دا ده چې دا ځمکې او اسمانونو نظام برقرار ساتلو دپاره خدایان دې محتاج له مشورې ده، او خدای وایي دې ته چې د هېڅ شي محتاج به نه وي، تا مشورې ته محتاج کړ. نو په دې ذکر کې یو ګناه دا وشوه. دویمه دا ده چې که مشورې ته محتاج کړي، نو بیا به دا خبره چې به کینو خبره به کوو، هغه شان نظام به چلوو. نو چې کم کس د مشورې مخالفت وکړي، نو هغې نه خلک تپوس کوي، شرکتیان دې تپوس کوي دا کار دې ولې وکړو، مخالفت دې ولې وکړو، موږ اتفاق داسې کړی او تا کار داسې وکړو، تپوس به دې کېږي. او اله وایي دې ته چې د دې نه به تپوس څوک نشي کولی. فعال لما یرید، څه چې غواړي هغه به کوي، او دغه شان چې څه کوي لا يسأل عما يفعل، تپوس به دې نه کېږي د هغې کارونو چې دی کوي. د لاندې 2 نمبر آیت کې روان دي.
نو مشورې ټکي وسره هم سمون نه خدای توب سره سمون نه خوري مخلوق په نظام کې سمون خوري د خالق د نظام کې سمون نه خوري نو خدایان د یو نه کسي واکېدل لازم په فساد راتلل دغه شان د کې یو خدای وغاړي خامخا کله خدایان به دې کې ډېر وي اختیارمن ډېر وي نو بیا به دوی بل مسله به دا پیدا کېږي چې کله کله به د ارادو بلکې برق راتلل د یو خدای اراده به دا وي چې باران دی وشي په خلکو د ضرورت دی او د بل خدای اراده به داسې وي چې د باران مستحق په الحال نه دی سزا ورکول له پکار دی مثال به تور باندې نو بدر ټیمونو کې به ارادو کې فرق راغی یو کس به یو خدای به مرګ منظور ولې بل به نه منظور ولې ارادو کې په فرق راتللې او چې کله ارادو کې فرق راتللې نو بیا به خبره دسی وي چې آیا یو بر دی بل مشورې ته د بل خبرې ته محتاج پته پاتې کول کنه خپل کار به جاری ساتل نو الہ به دې د چا محتاج بنای نو دغه ټیمونو کې به نظام در خبر هم شوی وي حاصل اداره وتل چې یو خدای نه کډیر خدایان وي ښکارا په ښکارا باندې زمکه واسمانو نظام برقرار پاتې کېدی شو خامخا به ارادو کې فرق را لږی نه بعد فساد جوړېدل لکه عام جسن دي سکیږي او دا خو کې دی نشي ټول عمر لدی ډېر خدایانو یو اراده یو نه دي دا خو کې دی نشي افراد دي ډېری او اراده دي بس یو ټول عمر الله بدلیږي نه نو دامسم نخري فسبحان الله رب العرش عما يصفون نو پاکی د رب لرا چې رب د عرش ته عما د هغه خبر نو لرا پاکی د یصفون چې داخله کې بیانای سکول اولاد ثابت دي سکول شراکتيان ثابت دي د ټول خبر الله تعالی ډیر زیات او چت او پاک دي لا يسأل تپوس نشي کوله لا يسأل ده کنه دې کې په خړل نشته بګي لا يسأل تپوس نشي کوله دنه عما د هغه کارونو يفعل جد الله تعالی کوي اوس کتره مشورې نظام راولي او د شراکت نظام راولي نو بیا خو وخت تپوس عقل راخلي تپوس دي وش لیکن خدای تعالی نظام دسي دي او ذات او صفات دسي دي چې څوک تپوس نشي کوله وهم يسالون د خلکو نه بتپوسونه کوي تمام مخلوقاتو نه بتپوس کوي چې دسي دي ولي کړل دسي دي ولي نه کړی لیکن خدای تعالی نه هیڅ تپوس کولی نشي در اچا محتاج نه ده هیڅ یو نظام پابندي بنشته امید تخذو من دونه الهه ای دوی نیولی دی بغیر د الله تعالی نه خدایان قول نو تور ته وای حاضر راوړې برهانکم دلیل خپل د الله نه بغیر تاسو ډیر خدایان ثابتوي او نیولیم دي بندگی تاسو کوي باغ باندې دلیل پیش کړئ کمزګی نه د خدایان ثابت شو هذا ذکر من معیا و ذکر من قبل هذا دا خبره کما خبره چې د الله تعالی نه بغیر هیڅ د بندګۍ لایق نشته دا خبره ذکر من معیا نصیحت د هغه چا د کوم زما سره دی زما ملګری دی و ذکر من او نصیحت د هغه چا د قبل د زمانه وړاندې یعنی دا خبره اتفاقی زمون په بنس کې کما خکینی کتابونه دی کدا کتاب دی بټولو کې دا خبره د الله تعالی نه بغیر د بندګۍ مستحق نشته نو من معیانا مراد د نبی علیہ السلام ملګری واخله او ذکر نه مراد قران شو او د دویم د ذکر من قبلی او نصیحت د هغه چا د مخکې زمانه د دویم ذکر نه مراد تورات او انجیل او مخکینی خلک چې کوم دي نو عیسایان او يهوديان چې کوم مخکې تر شوی دي د عیسی علیه السلام مذهب او د موسی علیه السلام هغه تر واخله نو حاصل دا شو چې په دې قران کې زما د ملګرو متعلق هم دغه حکم دی چې د الله تعالی نه بغیر د بندګۍ لایق څوک نشته او زمانه مخکې چې کم خلک تر شوی دي د هغوی په کتابونو کې هم دغه خبره ده چې د الله تعالی نه بغیر د بندګۍ لایق څوک نشته دی دا خبره زموږ اتفاقی ده تورات او انجیل اگر چې تحریف شوی وران شوی دی او څلورو قسمونو کې جدا جدا لیکل شوی هم دي لیکن د وسه پورې بغیر صراحتا نشته لیکلي نه دي چې د الله تعالی نه بغیر د بل چا بندګۍ دا جایز ده چې ذکر پکې نشته هغه کې هم نشته او د الله تعالی توحید مضمون په ځای په ځای وسه موجود دی نو چې کله په آسماني کتابونو کې د شرک اثبات نشته د کمزګي نه تاسو ثابتوي نو ځای نشته بل اکثرهم بلکې اکثر د خلکو لا يعلمون الحق نه پوهیږي په حق باندې په هم معرضون دی بیا مخ اړې دي خبرې نه ډېر خلک اکثري خلک چې حق باندې پوهیږي نه نو بیا د توحید خبر نه بکام مخواړي یو حق خبره ده نه به منکر شي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه من نه لګلستانه وړاندې پیغمبره مر رسول اس قسم پیغمبر الا نوحي الیه مگر من بوحی کوله حقته انه
انه یقینا شان داد لا اله نشته لایق د عبادت الا انا مگر زیم فعبدون زما بندگی کوي. آدم علیہ السلام درواله د نبی علیہ السلام زمانه پورې څومره پیغمبران چې الله لېږلي دي الله تعالی ټول ته دغه حکم ورکړی دی چې زمانه بغیر د بندګۍ لایق نشته زما بندګي کوي د بل چا مکوي. نو بیا به شرک د کوم ځای نه ثابت کیږي د اسلام آسماني کتابونو نه ثابت دي نشي. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا او ویل بدی مشرکانو چې نیولې د رحمان ذات اولاد لره. سبحانه پاکر دی الله تعالی د پاره بل عباد مکرمون بلکې دغه بندگی عباد بندگی کوونکي دي مکرمون عزت مند دي. دا زجر دی د هغه مشرکانو چې کوم الله تعالی د پاره اولاد ثابت دي. پدې کې اولاني خلک چې کوم دي زیاده مفسرین رائے دا چې دینه مراد عرب خلک دي. ځکه عربو خلک چې کومونه هغه د الله تعالی د پاره لونه ثابته ول زامن ولا نه ثابته ول او بزامنو کې بلونو کې داوا دا و چې فرشتي لونه دي. نو هغه بل ورستنی بل عباد مکرمون نه پته لګي چې هم کې دي چې هم دغه مراد او دا ممکن ده چې عام ټول هغه مشرکان چې د الله تعالی د پر اولاد ثابتوي کې عیسایان دي کې يهوديان دي ټول ته مراد شي هغه خبر هم سمون خوري. لیکن زیات علماء رائے دا چې دین مراد عرب مشرکان دي مراد دي د ولد نه مراد بنت یعنی لونه دي مراد دي او دغه شان کې د عباد المکرمون مراد فرشتي دي. نو وقالوا اتخذ الرحمن دی بوجه رحمان ذات نیولې دی ولدا اولاد یعنی اولاد اشتا. نو چا به فرشتي دي چا به عزير عليه السلام دي چا به عيسى عليه السلام دي. الله سبحانه پاکر الله تعالی د پاره د اولاد ولا نشته. اولاد الله تعالی د پاره ثابت ول ډیرو کفریات او مجموعه د مخ په موږ دی باندې خبره کړې ده. بل عباد مکرمون بلکې دا بندگان دي بندگی کوونکي دي د الله تعالی مکرمون عزت مند دي. نو چې بندگی کې د الله تعالی کوي نو معلومي کې دا چې د خدای صفت نه لري او کله اولاد یې ویني د خدای صفت به لرلې او چې کله دا بندگی کوي خود معلومي کې دا چې د خدای تعالی په صفاتو کې شریک نه دي اولاد یې نه دي. مکرمون عزتمند دي الله تعالی ور عزت ورکړي دي. کغه عیسی علیه السلام دي که عزیر علیه السلام دي که فرشتي دي الله تعالی ول لوی عزت ورکړي دي. دا به کوپار خطا شو د الله تعالی اولاد ته جوړ الله تعالی وی لا يسبقونه دغه مخلوق نشو وړاندې کېد الله تعالی نه بالقول به اس وینا کی کب هغه فرشتي دي که عیسی علیه السلام او که عزیر علیه السلام هیڅ څوک د سینې شي کولای د الله تعالی د حکم وړاندې شي یو خبر په خپل طرف وړاندې وکي. وهم بامره او دغه مخلوق بامره په حکم د الله تعالی لرا يعملون كون کړي چې کوم حکم د الله تعالی طرف راضي باغې باندې عمل کوي. د یو نظام پابند د الله تعالی د نظام پابند دي چې نظام پابند شنو د مخلوق شو د الله تعالی اولاد نشو. يعلم د الله تعالی في جني ما حغز بين ايديهم چې مخکره د مخلوق نه دي وما خلفهم هغه جوړ سره د مخلوق نه دي اينده وختونه کې چې کیږي او تیر وختونه کې چې شوي دي دا ټول الله تعالی د یو شان معلوم دي. ولا يشفعون او دا مخلوق سفارش نشي کولای په خپل حکم سره یا په خپل اختیار سره الا لمن ارتضى مگر د هغه چا د پاره کولای شي ارتضى چې الله تعالی راضي دغه مبارک چې سفارش دي وشي. وهم من خشيته او يرد الله تعالی نه مشفقون په تکلیف کې دي یعنی الله تعالی د یرینا د الله تعالی په یره کې مستقیل پراته دي یریږي یری مشقت دا مستقیل برداشت کوي د الله تعالی نه یریږي او د الله تعالی نه یریږي نو کار خبره شي مخلوق شو سب د علامات د مخلوق دي ځکه د خدای تعالی اولاد کوي بیا هغه په خپل خود د خدای تعالی صفاتونه لرل بیا په کې د یری سوال نو